बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी, टीटी, डीएमसीटी और एसएसटी रिलेटेड टेस्टونو کې زیاتر ټینسز نه هم کوېسچنې راځي. نو موږ نن چې بیسک ټینسز دي هغه لږ ډسکس کوو چې هغې نه څنګه ټایپ کوېسچنې راتلی شي. نو اول موږ سټارټ کړو چې ټینس وایي څه ته. ټینس زمانې ته وایي. زمانې څه مطلب لکه څنګه چې زموږ دا ژوند روان دی، نننۍ ورځ ده. نو نن زه څه کارونه کومه، فار اګزامپل زه ویمه چې زه جومات ته روان یم، زه روټۍ خورم، زه سکول ته ځم، یا په پرونۍ زمانه یا کوم چې پریویس تېره شوې ده، زه ویمه چې زه پرون جومات ته تللی وم، زه پرون سکول ته تللی وم، ما پرون روټۍ خوړلې وه. یا راتلونکې زمانه ده چې زه به سبا سکول ته ځم، زه به سبا بازار ته ځم، زه به سبا پېښور ته ځم. نو دا راتلونکې زمانه شوه. نو ټینس بیسیکلي زمانې ته وایي. نو درې ټایپ زمانې دي زموږ سره. یو پریزنټ دی، کوم چې اوسنی دی، لکه زه اوس تاسو ته ټینسونه ښیم، دا پریزنټ ټینس دی. بیا پاست ټینس دی. نو پاست ټینس مطلب دا چې کله اوس نه چې کوم وخت تیر شو نو دې ته پاست وایي. لکه سهارنی وخت چې زه اوس غرمه کې یم، نو چې زه ویمه چې سهار ما دا کار کړی نو دا پاست دی. یا پرون ما دا کار کړی نو دا پاست دی. یا کال مخکې مونږ دا چل کړی نو دا پاست دی. فیوچر تھرډ دی، هغې مطلب دا شو چې راتلونکی. لکه زه اوس فار اګزامپل دا د غرمې ټایم دی، زه یم چې د مازدیګرې به زه ګراونډ ته ځم، یا د ماښام به زه بازار ته ځم، یا د شپې به زه اوده کېږم. نو دا فیوچر ټینس دی، راتلونکی وخت. اوس په دې ټولو ټینسونو کې بیا څلور پارټس دي. نو هغه پریزنټ دپاره چې کوم ټولو دپاره یو شان دي. نو پریزنټ دپاره چې کوم دی نو انډیفینټ ټینس، کنټینیوس ټینس، پرفیکټ ټینس، پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. سیملرلی پاست دپاره هم څلور دي: انډیفینټ ټینس، کنټینیوس ټینس، پرفیکټ ټینس او پرفیکټ کنټینیوس ټینس. او همدغه شان د فیوچر دپاره هم دا څلور دي. نو دا به ون بای ون اوس موږ ډسکس کوو چې د دې نه به څنګه ټایپ کوېسچن راځي تاسو ته. د رولز سټارټلو موږ د پریزنټ انډیفینټ ټینس نه. نو ګوره اردو کې چې د کومو جملو په اخره کې تا ہے، تی ہے، تے ہے دا راشي، د دې مطلب دا دی چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. د اردو سره خیر زموږ ډېر کار دلته د ټیسټونو ریلیټډ نشته، خو بیا هم تاسو په دې ځان پوهه کوئ. لکه تاسو ته چې راشي اردو کې وہ جاتا ہے، وہ جاتی ہے، وہ کانا کاتا ہے، وہ کانا کاتی ہے، علی صاحب کاتا ہے. نو دا ټول پریزنټ انډیفینټ ټینسونه دي اردو کې. اوس موږ راځو د دې انګلیش رولز طرف ته. نو دلته موږ ته پته ده چې په هر یو ټینس کې به خامخا څه نه څه هیلپینګ ورب وي. مین ورب به وي، ورب ایکشن ته وایي. نو د ایکشن سره د ورب سره چې کم هیلپینګ ورب یوز کیږي، لکه فار ایگزامپل څه ټینسونو کې به هیز هیو یوز کیږي، څه کې به از آر ایم یوز کیږي، څه کې به هیز بین هیو بین یوز کیږي، څه کې به واز ور یوز کیږي. نو دغې ته هیلپینګ ورب وایي چې د مین ورب سره ستاسو مدد کوونکی. نو سمپل سینټنسز کې به په پریزنټ انډیفینټ کې هیلپینګ ورب نه وي. دلته به سمپل ورب وي، هیلپینګ ورب به دلته نه وي. بیا د دې ورب به کم فارم راځي. نو دلته به فرست فارم آف دی ورب یوز کیږي. په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې به اولنی فارم آف ورب یوز کیږي. لکه د ورب موږ سره درې فارمز دي: پریزنټ، پاست او پاست پارټیسیپل. لکه گو، وینٹ، گان. نو دلته به گو یوز کیږي. بیا بل تھرډ رول دی او دا ډېر امپورټنټ رول دی. دلته به اوس موږ خو د فرست فارم آف ورب لګو، خو بیا چې کله موږ سره سبجیکټ دی، کار کوونکی چې کوم دی، نو هغې کې به که هغه چېرته هی یا شي یا اټ وي یا سینګولر ناون مطلب یو سنګل نیم وي، نو هغې کې به بیا موږ د ورب سره د ایس یا د ای ایس ایډیشن کوو. بس سمپل دا رولز دي. لکه فرست فارم آف دی ورب لګو، گو لګو. نو چې کله هی سره راشي گو، نو موږ به گوز لګو. که شي سره راشي نو موږ به گوز لګو، د ای ایس اضافه به کوو. که دغه شان د اټ سره یو څیز راشي، لکه موږ چې باران دی نو اټ رینس، نو ایس په آخره کې ولګو. که بیا موږ وایو چې لکه سینګولر ناون دی، علی دی، احمد دی، عظما د سارا ده، نو عظما گوز، نو گو سره به ای ایس ایډ کو. اوس موږ راځو
څه اگزامپلز کو په دې باندې، لکه ګوره I go to school. نو ګوره فرست فارم اف دی ورب ولګېدو، I سبجیکټ دی، go چې دی نو هغه تاسو سره مین ورب دی، to چې دی پریپوزیشن دی، او school چې دی نو هغه آبجیکټ دی. دلته اوس وګورئ I go to school هیڅ هم موږ سره هیلپینګ ورب نشته. سیمیلرلی we go to school I we you they پلورل ناون دی کې بس سمپل بس فرست فارم ولګو، اس یا ایس به دلته نه لګو. we go to school they go to school you go to school دا خو سمپل شو. اوس ګوره he دی نو he goes to school سمپل د go سره موږ ای اس ایډیشن وکړو. نو دلته به د he she it او سینګولر ناون کې به تاسو د اس یا د ای اس اضافه کوئ د ورب سره، د مین ورب سره. she goes to school Ali goes to school او بیا چې کله Ali یو نوم نو goes to school شو، خو چې دوه نومونه شو نو پلورل ناون شو. نو پلورل ناون کې به اس یا ایس نه لګوي، نو Ali and Ahmed go to school. نو تاسو به اوس دې دغه دا رولز زده کوئ، صرف دې کې فرست فارم اف دی ورب تاسو زده کوئ او د he she it او سینګولر ناون کې به د ورب کې د اس یا د ای اس اضافه کیږي. اوس موږ نیگیټیو سنټنسز ته راځو. نو موږ په سمپل سنټنسز کې ووایو چې هغې کې هیلپینګ ورب نشته، خو په نیگیټیو سنټنسز کې به هیلپینګ ورب وي. دلته هیلپینګ ورب به ډو ناٹ یا ډز ناٹ موږ یوز کوو. مینز زموږ چې کوم سبجیکټ دی د هغې نه پس به موږ ډو ناٹ یا ډز ناٹ لګو. لکه فار ایگزامپل he does not go to school they do not go to school. اوس ډو ناٹ به د چا سره راځي او ډز ناٹ به د چا سره راځي. نو سمپلی تاسو وګورئ چې دلته بس ډو ناٹ هیلپینګ ورب دی، خو ځان ته یې رایاد کړئ چې د he she it او سینګولر ناون کې به د ورب سره مونږه اس یا ای اس اضافه کوله. نو اوس ډو ناٹ د ټولو سره لګي، خو چې د چا سره he she it او سینګولر ناون مینز د هغو سره چې هغه ای اس اضافه مونږ کړی و هغه ای اس په دالته نه مونږ راوالو او د ډو سره به یې دلته ولګو، نو د هغې نه به جوړ شي ډز ناٹ. بس سمپلی دا تاسو ځان ذهن کې یاد کړئ چې د he she it او سینګولر ناون کې به مونږ ډز ناٹ لګو او بیا به هیلپینګ کوم چې ورب دی هغې کې به د اس یا ایس اضافه نه کوو. نو تاسو وګورئ چې د he she it سینګولر ناون که مونږ سره دا سبجیکټ وي نو د دې نه پس به مونږ سره راځي ډز ناٹ، he does not او بیا به د ورب فرست فارم به لګي، یا به دلته go لګي یا به دلته ایټ لګي، مینس چې کوم فرست فارم دی او هغه اس یا ای اس اضافه چې وه هغه دلته د هیلپینګ ورب لراله نو ډو چې دی نو هغه د دې نه ډز جوړ کړو. او بیا سمپل آی وی یو دی د هغې کې به مونږ ډو ناٹ لګو بیا به د ورب فرست فارم به لګو. بس سمپل تاسو ډو ناٹ یاد کړئ ډز ناٹ یاد کړئ. کوم چې اس یا ای اس والا ګروپ و he she it او سینګولر ناون هغې کې به ډز ناٹ راځي، خو دا یاد ساتئ چې د ورب هغه کم اس یا ای اس په مونږ لګو دلته به نه لګو. او بل دا تاسو ذهن کې یاد وساتئ چې پریزنټ انډیفینټ ټینس او پاسټ انډیفینټ ټینس دا د رولز په لحاظ لګران ټینسونه دي. باقي کم چې 10 ټینسونه دي هغه بالکل د ټول د یو بل په شان دي، ډېر زیات ایزي دي. صرف تاسو پریزنټ او پاسټ چې دی لږ یاد کړئ چې په دې کې څه رولز دي، نور ټول ټینسونه ډېر اسان دي، یا به تاسو ته پخپله بیا یاد شي. اوکې اوس د دې مونږ راځو سنټنسز ته. نو مونږ ویلو چې آی ګو ټو سکول، نو دلته به آی ډو ناٹ ګو ټو سکول، زه سکول ته نه ځم. نو آی او وی یو دی او پلورل ناون دی کې به سمپل ډو ناٹ راځي. وی ډو ناٹ ګو ټو سکول یو ډو ناٹ ګو ټو سکول. اوس ډز والا ګروپ چې دی he she it او سینګولر ناون هغې کې به ډز ناٹ راځي او بیا به he does not go to school او بیا وګورئ نو مخکې به goes و he goes to school نو هغه ای اس چې دی نو هغه ډو له راغی نو ډز یې جوړ کړو. نو he does not go to school she does not go to school Ali does not go to school. ښه جي اوس موږ راځو انټراګیټیو سنټنسز ته. نو ګوره انټراګیټیو سنټنسز کې سمپل که تاسو په نیګیټیو پوه شوي یئ چې په نیګیټیو کې څه رولز دي نو انټراګیټیو بالکل ایزي دي. اوس هغې کې مونږ ډز ناٹ یا ډو ناٹ لګو نو سمپل د هغې نه به هغه ډو یا ډز راواخلو او هغه به د سبجیکټ نه مخکې ولګو. نو ډو اوس تاسو ته پته چې چا سره راځي او ډز د چا سره راځي، نو سمپل به دلته ډو یا ډز به د سبجیکټ نه مخکې ولګو او بیا به د جملې په اخره کې به ساین اپ انټاروګیشن مینس سوالیه نشان ولګو. بس سمپل دا رولز دي.
نو اوس ګوره د دې تاسو سنټنس سټرکچر به څنګه وي ډز نه پس بیا سبجیکټ دی نو سبجیکټ څوک دی هی شي اټ یا سینګولر ناون او بیا به د ورب فرست فارم به وي بیا به آبجیکټ وي بیا به آخره کې سوالیه نشانی نو ډز به د هی شي اټ او سینګولر ناون نه مخکې لګي او ډو به د آی وی یو دی او پلورل ناون نه مخکې لګي نو د دې جملې به څنګه وي لکه مونږ چې څنګه وی آی وی یو دی کې به څه لګي ډو به ترې مخکې لګي نو ګوره ډو آی ګو ټو سکول ډو وی ګو ټو سکول ډو یو ګو ټو سکول او کوم چې بیا هی شي اټ او سینګولر ناون والا ګروپ دي نو هغې کې به مونږ ډز لګو نو ډز هی ګو ټو سکول ډز شي ګو ټو سکول او ډز علي ګو ټو سکول نو دا سمپل رولز د انټراګیټیو سنټنسز د نیګیټیو سنټنسز او کوم چې سمپل سنټنسز دي نو ګوره دلته څه خلاصه یې دا ده چې په سمپل کې مونږ سره هیلپینګ ورب نشته د هی شي اټ او سینګولر ناون کې به د ورب سره د اس یا ای اس اضافه کو خو ورب به فرست فارم به لګي بیا نیگیټیو کې به د کوم چې د اس یا ای اس والا ګروپ و هی شي اټ او سینګولر ناون آی کې به ډز ناٹ لګي د سبجیکټ نه پس او کوم چې دا بل ګروپ ته آی وی یو دی نو آی کې به ډو ناٹ لګي د سبجیکټ نه پس او انټراګیټیو سنټنسز کې به صحیح چې ډو یا ډز به مونږ د جملې نه مخکې لګو د جملې په سٹارټ کې به لګو یا د سبجیکټ نه به مخکې لګو او اخره کې به مونږ سره څه راځي ساين اف انټروګیشن انډیفینټ نه پس اوس مونږ پریزنٹ کنټینیوس ټینس ته راځو نو پریزنٹ کنټینیوس ٹینس اردو پہچان دا دی چې د جملې په آخره کې به رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہا ہوں دا به راځي لکه وہ جا رہا ہے عظما کانا کا رہی ہے نو دا مونږ سره کنټینیوس ټینس دی اوس په انډیفینټ ټینس کې مونږ سره سمپل سنټنسز کې هیلپینګ ورب نه و خو دې کې به هیلپینګ وربز یوز کیږي په پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې دې نه پس چې کوم ټینسز دي سوای د پاست سمپل نه په ټولو کې به هیلپینګ وربز یوز کیږي نو دلته هیلپینګ وربز چې دی هغه از آر ام دی اوس اس چې دی هغه د هی شي اټ او سینګولر ناون سره یوز کیږي نو ګوره لږ ذهن کې تاسو پریزنٹ انډیفینټ رایات کې یای کې موږ سره به د ورب کې د اس یا ای اضافه کېده د چا سره د هی شي اټ او سینګولر ناون نو دا خبره تاسو نوٹ کړئ چې دا هی شي اټ سینګولر ناون دا به هر ځای کې یو ګروپ وي د دې سره به یو هیلپینګ ورب راځي په هر یو ټینس کې نو دا به ځان له یو ګروپ وي هی شي اټ او سینګولر ناون چې دی دا به ځان له یو ګروپ وي اوس آر به د چا سره راځي نو د وی یو دی او پلورل ناون دا بل یو ګروپ دی خو دا ګروپ په کله کله چینج کیږي هم سرټنسونو کې به دا چینج کیږي او زیاتره فیوچر کې به دا چینج کیږي نو وی یو دی پلورل ناون دا ځان له یو ګروپ دی دې سره آی هم په سزیونو کې راځي او سزیونو کې نه راځي نو آی سره چې دی دلته به ام راځي بس صرف آی سره به ام راځي دا تاسو ته پته ده چې د آی سره موږ زیاتر ام یوز کوو نو دا درې ګروپس راغلو او دا هیلپینګ وربز د دې ګروپ سره یوز کیږي اوس یو بل امپورټنٹ خبره په دې ټینس کې به فرست فارم اف دی ورب راځي او د هغې سره به د آی ان جی اضافه کیږي او اوس تاسو ته بل یو امپورټنٹ خبره کوم او ډېر چې تاسو له به هیلپ درکوي په ټولو ټینسونو کې چې کوم ځای هم تاسو کنټینیوس لفظ ولیدو present continuous present perfect continuous past continuous past perfect continuous future continuous future perfect continuous نو چې continuous لفظ تاسو چرته هم ولیدو هلته به first form of the verb راځي او د هغې سره به ing راځي لکه go نو going eat نو eating بس که د پریزنٹ په د پرفیکټ سره کنټینیوس که ساده کنټینیوس بس چې کوم ځای هم کنټینیوس لفظ و هلته فرست فارم لګوئ او آی ان جی لګوئ دا تاسو یاد ساتئ اوس مونږ راځو سمپل سنټنسز ته اوس ګوره مونږ ویل چې د آی سره به ام راځي نو ګوره آی ام ایټینګ نو د ایټ نه مخکې چې کوم ورب راغی هیلپینګ ورب نو هغه ام دی نو آی ام ایټ نو ایټینګ ان ایپل بس سمپل تاسو هیلپینګ ورب لګوئ ورب سره بیا فرست فارم لګوئ آی ان جی لګوئ آی ایم ایټینګ ان ایپل د هی والا ګروپ سره به از راځي نو هی از ایټینګ ان ایپل شی از ایټینګ ان ایپل علی از ایټینګ ان ایپل ښه جي اوس راځو موږ د بل ګروپ ته نو یو آر ایټینګ ان ایپل وی آر ایټینګ ان ایپل دے آر ایټینګ ان ایپل
نو بس سمپل سنټنسز شو چې د آی سره به ام راځي. آی ایم ګوینګ ټو سکول. د هی شي اټ سره به از راځي. هی از ګوینګ ټو سکول. د وی یو دی او پلورل ناون سره به آر راځي. علي and احمد آر ګوینګ ټو سکول. نو بس سمپل دی چې فرست فارم اف دی ورب with آی ان جی او بیا هیلپینګ ورب از آر ام. خو چې په پریزنټ انډیفینټ کې ما تاسو ته ویلو چې پریزنټ انډیفینټ او پاست انډیفینټ د ټولو نه ګران ټینسونه دي. اوس ګوره پریزنټ کنټینیوس ټینس مونږ زده کو سمپل چې سمپل تاسو زده کو نو نیگیټیو بالکل ایزی دي. ګوره از آر ام هیلپینګ ورب دی بس هغې نه پس ناٹ لګوي تاسو سره به نیگیټیو سنټنسز راځي. نو دلته به صرف از ناٹ آر ناٹ یا ام ناٹ د سبجیکټ نه پس ولګوئ ستاسو سره به نیگیټیو جوړ شي. د جملې سټرکچر به څنګه وي لکه هی شیډ سنګولر ناون والا ګروپ چې دی نو هغې کې به از ناٹ پلس فرست فارم اف دی ورب او آی ان جی او آبجیکټ لکه هی از ګوینګ ټو سکول هی از ناٹ ګوینګ ټو سکول خبره ختمه. بیا دا بل ګروپ دپاره به څه شي وی آر ناٹ ګوینګ ټو سکول. وی یو دی پلورل ناون دی د هغې نه پس به آر ناٹ ولګي فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی به ولګي او بیا به آبجیکټ ولګي. او ترډ ګروپ کم چې آی وال دی نو آی ایم ناٹ ګوینګ ټو سکول نو آی ایم ناٹ فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی او آبجیکټ. سمپل سنټنسز باندې که تاسو پوهې په رولز باندې به صرف ناٹ ورسره ایډ کړئ د هیلپینګ ورب نه پس تاسو سره به سنټنس جوړیږي. نو سنټنسز ته اوس موږ راځو. I am not going to school اقا رولز خو صرف not مونږ ایډ کو د هیلپینګ ورب نه پس. the we are not going to school, he is not going to school, she is not going to school, Ali is not going to school. بالکل simple rules دي. they are not going to school, you are not going to school. بس simple موږ څه وکړو د is are am نه پس موږ څه وکړو not مو لګو. سیمیلرلی په انټراګیټیو سنټنسز کې هم بالکل سمپل رولز دي. کوم چې ستاسو هغه هیلپینګ ورب دی از آر ام هغه د سبجیکټ نه مخکې ولګوئ یا یې د سنټنس په سټارټ کې ولګوئ. بس سمپل مخکې به مونږ د هی شي اټ نه سټارټ اخیستو اوس به مونږ د از آر ام نه سټارټ الو. هی از ګوینګ ټو سکول نو از هی ګوینګ ټو سکول. بس صرف هغه هیلپینګ ورب به مونږ سنټنس په سټارټ کې ولګو او د سنټنس په اخره کې به مونږ سوالیه نشان ولګو. نو جملې سټرکچر به څنګه شي چې از به مونږ د جملې سټارټ ته راولو د هغې نه پس به سبجیکټ ولګو بیا به فرست فارم اف د ورب ود آی ان جي پلس آبجیکټ. سیمیلرلی به د آر سره هم داسې شي او د ام سره به هم داسې شي. ټول هیلپینګ وربس چې دی هغه به د جملې په سټارټ کې ولګو. نو ګوره از سوري ام آی ګوینګ ټو سکول نو ام مونږ سټارټ کې ولګو او سمپل سو آی ام ګوینګ ټو سکول نو هغه ام مونږ راوستو د آی نه مونږ مخکې کو. نو we are going to school نو are we going to school. is he going to school. she is going to school نو is مو مخکې کو نو is she going to school. بیا Ali is going to school نو is Ali going to school. they are going to school نو are they going to school. you are going to school نو are you going to school. بس سمپل هغه is are am مو د جملې په سټارټ کې ولګو او په آخره کې مو ساين آف انټاروګیشن ولګو. دې ته به هم تاسو ګورئ اکثر به تاسو له کیدای شي څه آپشن کې درکړي چې ام آی ګوینګ ټو سکول آپشن ای درکړي تاسو ډایرکټ ټیک کړئ نه اخره کې به ساين اف انټاروګیشن ته ګورئ. مې بي هغه ام آی ګوینګ ټو سکول بیا ریپیټ کړي په آپشن ډي کې خو هغې سره به ساين اف انټاروګیشن لګولی هغه به مونږ اوس ام سی کیوز کې اخره کې وکړو بیا په هغې به مونږ پوهېږم خو ساين اف انټاروګیشن ته به ضرور ګورئ تاسو په انټراګیټیو سنټنسز کې. اوس موږ تھرډ ٹینس ته راځو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. د دې جملې په آخره کې به چکا ہے چکی ہے یا دیا ہے لیا ہے آخره کې یا الف پر راځي یا به چکا ہے چکی ہے. خیر دې سره زموږ کار نشته خو بهرحال اسیم تاسو ځان پوه کړئ لکه وہ جا چکا ہے یا وہ گیا ہے وہ جا چکی ہے وہ گئی ہے وہ کانا کا چکے ہیں نو دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس دی. اوس په دې ټینس کې به هیلپینګ ورب موږ سره څه یوز کیږي یو به هیز او یو به هیو وي. هیز چې دی نو هغه به د هی شي اټ او سینګولر ناون چې کوم ګروپ دی کوم چې ما تاسو ته ویلي دا ځان له ګروپ دی د دې سره به یو هیلپینګ ورب راځي او هیو کوم چې پاتې شو آی وی یو دی پلورل ناون دې سره به هیو یوز کیږي. ښه جي پریزنټ پرفیکټ ټینس چې ما سټارټ کوم نو ما تاسو ته وی زه دریم ټینس سټارټ کوم یا دریم ټینس ته راځم. نو ګوره دریم نو کله چې هم ستاسو په هر یو ټینس کې دریم ټینس وي هغه پرفیکټ ټینس وي ساده پرفیکټ. نو تھرډ ټینس دی تھرډ فارم اف د ورب به یوز کیږي. نو دا تاسو سره یو امپورټنٹ خبره شوه هر یو ټینس کې پریزنٹ پرفیکټ پاست پرفیکټ فیوچر
perfect. देखिए बा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी, थर्ड वर्ब, थर्ड टेंस थे और थर्ड वर्ब به लगी. خو ګوره یاد ساتئ چې کله پرفیکٹ کنټینیوس وي نو ما تاسو وی چې کوم ځای کنټینیوس لفظ وي نو هلته به تاسو فرست فارم اف د ورب آی ان جی. ګوره دا ټینسونه ټول که تاسو لږ سوچ وکړئ د ټولو هیلپینګ وربس ما تاسو ته وویل سوای د انډیفینټ ما تاسو ته وویل چې انډیفینټ لږ ګران دي. نور چې کوم ځای هم ګوره دویم ټینس او څلورم ټینس کنټینیوس او پرفیکٹ کنټینیوس هغې کې به فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی راځي او کوم چې تھرډ ټینس دی ساده پرفیکٹ دریم ټینس present perfect past perfect future perfect هغې کې به تھرډ فارم اف د ورب لګي تھرډ ټینس دی تھرډ فارم اف د ورب به لګي بس سمپل دا رولز دي has have به لګي helping verb او third form به لګي نو لکه he has eaten an apple نو بس ساده مونږ جملو ته راځو I have eaten an apple نو ګوره I سره مو have لګو third form of the verb مو لګو بیا you have eaten an apple نو you سره have لګیدو third form of the verb we have eaten an apple نو eaten third form شو د we سره have راځي دغه شانتي د he she it او singular noun والے کې بس راځي نو he has eaten an apple she has eaten an apple Ali has eaten an apple he she it او singular noun دی کې بس راځي third has به راځي او بیا به third form of the verb راځي they have eaten an apple نو they سره به have راځي که چېرته موږ سره plural names راشي نو Ali and Kashif have eaten an apple بس simple third form of the verb او has یا have به د subject نه پس لګو یا د helping verb نه مخکې به لګو. اوس موږ نیگیټیو سنټنسز ته راځو نو نیگیټیو سنټنسز ډیر زیات ایزی دي بس صرف د هیلپینګ ورب نه پس تاسو د ناٹ ایډیشن وکړئ نو څه بشي هیز ناٹ بشي یا هیو ناٹ بشي بس سمپل د هیز یا د هیو نه پس تاسو ناٹ ولګوئ نو نیگیټیو سنټنس به جوړ شي جملې سټرکچر به څه شي هی شیټ یا سنګولر ناون کې به د هغې نه پس په هیز ناٹ ولګي اقا تھرډ فارم به ولګي اقا آبجیکټ سیمیلرلی هغه بل ګروپ کې به هیو ناٹ شي اقا تھرډ فارم او هغه آبجیکټ نو سنټنسز به څنګه وي اول به مونږ وی چې I have gone to school اوس به دلته وایو I have not gone to school मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ we have not gone to school he has not gone to school د he سره به has راځي she سره به هم has راځي نو she has not gone to school Ali has not gone to school او بیا چې کله plural noun شي دوه نومونه شي درې نومونه شي نو Ali and Arshad have not gone to school دلته به څه راځي have not به راځي similarly they have not gone to school ځکه چې they سره you سره they سره به موږ سره څه راځي have به راځي او similarly you have not gone to school نو دا سمپل نیگیټیو سنټنسز وو انټراګیټیو دپاره هم بالکل سمپل رولز دي کوم چې هیلپینګ وربز دي هغه به د جملې سټارټ ته راولئ نو هیز یا هیو به موږ د سبجیکټ نه مخکې ولګو یا د جملې په سټارټ کې به یې ولګو نو he has gone to school نو has he gone to school بیا اخر کې به تاسو ساين اف انټاروګیشن ضرور لګوئ سوالیه نشان به نه هیروئ جملې سټرکچر به څنګه شي هیو نه دا سوري هیز نو هیز نه پس چې کوم خپل ګروپ ته ابو لګوئ لکه هیز هی یا هیز شي یا هیز اټ او بیا به تھرډ فارم اف د ورب شي بیا به آبجیکټ شي او بیا به ساين اف انټاروګیشن شي سیمیلرلی آی وی یو دینه به مخکې هیو لګو تھرډ فارم به ولګو آبجیکټ به شي او بیا به ساين اف انټاروګیشن شي نو سمپل تاسو د دې سنټنسز ته وګورئ مونږ اول وی چې I have gone to school دلته به څه وایو have I gone to school have we gone to school has Ali gone to school مونږ به وی چې Ali has gone to school نو اوس په دلته څه شي has Ali gone to school has he gone to school has she gone to school have you gone to school ځکه چې دا you سره به have راځي او have they gone to school have Ali and Ahmed gone to school نو ګورم plural nouns دی Ali او احمد یا Ali او امجد د هغې نه به مخکې مونږ څه لګو have به ترې لګو انټراګیټیو کې به سمپل څه وګورو has have به د جملې په سټارټ کې ولګو هغه سمپل سنټنس ته خو په سټارټ کې به هیلپینګ ورب ولګو او په آخره کې به ساين اف انټاروګیشن اوس د پریزنٹ لاست ټینس ته راځو پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس نو په اردو کې دې پہچان دا دی چې جملې په آخره کې به سہ رہا ہے سہ رہے ہیں سہ رہی ہے دا راځي یا د وخت سره به رہا ہے رہی ہے رہے ہے راشي لکه وہ صبح سے گا رہی ہے وہ صبح سے
काम कर रहा है. نو دا څه شو؟ سے کر رہا ہے، سے گا رہا ہے. نو دا مونږ سره پرفیکٹ کنټینیوس شو. ښه جي ضروري زموږ دپاره د انګلیش دي. نو دلته هیلپینګ ورب چې دی هغه هیز بین او هیو بین دی. اوس دلته بل یو امپورټنټ خبره راغله. ګوره کنټینیوس راغی، نو کنټینیوس چې راغی نو د دې د کنټینیوس نه هغه فرست فارم اف د ورب پلس آی ان جي هغه یې ترې راواغستو. خو دې سره مخکې پرفیکټ هم راغی. نو ګوره پرفیکټ کې مونږ سره هیلپینګ ورب چې و هغه هیز او هیو و. نو د پرفیکټ نه د هیز هیو هیلپینګ ورب راواغستو. په هر یو پرفیکټ کنټینیوس کې به مونږه هیلپینګ ورب د پرفیکټ لګو او ورسره اخره کې به بین لګو. لکه دلته مونږ په پرفیکټ کې هیز او هیو او هیلپینګ ورب و، نو په پرفیکټ کنټینیوس کې به هیز بین او هیو بین وي. په پاست پرفیکټ کې به مونږ سره هیلپینګ ورب هیډ وي او په پاست پرفیکټ کنټینیوس کې به هیډ بین شي. دغه شانتې په فیوچر کې به شل هیو او ویل هیو وي، نو بیا به په پرفیکټ کنټینیوس کې به شل هیو بین ویل هیو بین بشي. بس سمپل تاسو وګورئ چې پرفیکټ کنټینیوس په څه وکړي، د خپل پرفیکټ والا هیلپینګ ورب به راواخلي او بین به ورسره ایډ کړي. نو دلته به هیلپینګ ورب شي هیز بین هیو بین. اوس هیز بین او هیو بین تاسو ته پته چې دا چا سره یوز کیږي؟ دا هی شي اټ سنګولر ناون چې کوم ګروپ دی هغې سره به هیز بین یوز کیږي او بل چې کوم ګروپ دی هغې سره به هیو بین یوز کیږي. ښه جي بیا هغه ما چې تاسو ته کله ویلو چې کله هم تاسو کنټینیوس لفظ وینئ هلته به فرست فارم اف دی ورب with ing راځي. لکه go نو going. څنګه چې سیکنډ ټینس و کنټینیوس هغې کې به going راتلو، he is going، he was going. سیمیلرلی دلته به هم going راځي، خو صرف هیلپینګ ورب به چینج وي. هلته is are am و دلته has been have been و. پلس دلته به د ټایم خبره هم وي، لکه وہ صبح سے گا رہا ہے یا وہ صبح سے کھا رہا ہے یا وہ صبح سے کھیل رہا ہے یا وہ 4 سالوں سے یہاں رہ رہا ہے. نو ګوره ټایم راځي، صبح سے 4 سالوں سے 3 घंटों سے پڑھ رہا ہے. نو چې دې کې به د ټایم خبره هم راځي پرفیکټ کنټینیوس کې. کله چې مونږ سره ټایم معلوم وي، لکه زه تاسو ته وایم چې میں صبح سے لیکچر بنا رہا ہوں، نو تاسو ته پته ولګېده چې صبح مونږ د کم صبح خبره کوو، نننۍ صبح. نو هغې سره به سینس لګي. چې کله ټایم معلوم وي، په دا زه سیکنډ سلایډ کې هم تاسو ته وایم خیر چې ټایم معلوم وي نو سینس به لګو. چې کله ټایم نہیں معلوم فار به لګو. که وہ 3 घंटों سے پڑھ رہا ہے نو د کمو 3 घंटों نه وایي، هغه 3 घंटे مونږ ته نه دي معلوم. وہ 3 سالوں سے یہاں رہ رہا ہے نو هغه 3 کاله مونږ ته نه دي معلوم، نو هلته به مونږ فار لګو، اف او آر. او سینس چې کله ټایم معلوم وي، نو ګوره اول سینټنسز کو بیا لږ سینس او فار ته راځو چې سینس په چا سره لګي، فار په چا سره لګي. نو ګوره آی هیو بین، د آی کې سره به هیو بین راځي. ریډینګ ا ناول سینس مارنینګ، وخت معلوم دی نو سینس مارنینګ. وګورئ آی هیو بین راغی، ریډینګ نو آی ان جی ایډ مو کو. سیمیلرلی یو هیو بین ریډینګ ا ناول سینس 2 o'clock. ګوره 2 بجو زه تاته یم د 2 بجو نه ناول ګورو، نو هغه هم تاسو ته معلوم ټایم دی. 2 بجې مونږ ته معلوم وي چې د غرمې ټایم، د غرمې نه پس د څه کوو، ناول یې کتو. بیا تاسو وګورئ وی هیو بین ریډینګ ا ناول فار 2 hours. مونږ د 2 घंटो نه ناول ریډ کوو، نو د کومو 2 घंटो نه هغه مونږ ته نه دی معلوم. سیمیلرلی دې خوا وګورئ چې هی هیز بین ریډینګ ا ناول سینس ایونینګ، وایي هغه د ماښام نه ناول پړاوه هو. نو اوس ماښام هم مونږ ته پته چې ماښام نه، لکه فار ایگزامپل ماسخوتن یې تاسو ته څوک ووایي چې هغه څه کول، نو تاسو ورته وایي چې هغه هی هیز بین ریډینګ ا ناول سینس ایونینګ، چې د ماښام نه هغه څه کوو، ناول یې ریډ کوو لګیا وه. نو دا مونږ سره څه شو، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې به سینس آف د فار خیال به تاسو ساتئ. دې جملې ته وګورئ علي هیز بین ریډینګ ا ناول فار 4 days. نو ګوره د 4 ورځو نه ناول ګوري، خو کمې 4 ورځې دي، نومونه د هغه 4 ورځو نشته چې منډے ټیوزډے وینسډے تھرسډے یادې، کمې ورځې یادې. نو چې نه دي معلومې نو بیا به تاسو فار لګوئ. نو د سینس او د فار نم کیدای شي تاسو ته ایم سی کیوز راشي. ښه جي اوس په سینس کم ځای لګو، فار به کم ځای لګو. نو ګوره چې کم مونږ سره ان نون ټایم یې هلته به فار لګو، کم چې نون ټایم یې هلته به سینس لګو. لکه فار وګورئ فار 2 years، نو کم 2 years دي نه دي معلوم. فار 2 hours، فار ان آر دا نه دي معلوم. فار 4 weeks، فار ا شارټ ټایم، فار مینی years.
نو دا مونږ ته نه دي معلوم، دلته مونږ فار لګو. سمپلی دا تاسو ځان سره یاد کړئ. که چاته تاسو ته آورز رالو، ویکس رالو، شارټ ټایم رالو، many years رالو، 2 years رالو، 2 minutes رالو، 30 seconds رالو، د ټایم داسې دغه چې هغه unknown او فکس نه و، نو هغې سره به فار راځي، یا فار 4 years، فار many years، نو داسې ټایپ. بیا سنس چې کله مونږ سره معلومي، لکه هغه دلته اوسیږي د 1977 نه، نو سنس 1977 تاسو ته معلوم دی. بیا که د منت نوم راشي، د ډے نوم راشي، نو سنس مارچ، سنس سنس اپریل، نو دا ټول څه دي مونږ سره معلوم ټایم دی. سنس 1 o'clock، نو 1 o'clock د یوې بجې نه لګیا دی. ګوره دلته وګورئ د یوې غنټې نه لګیا دی، خو د هغه غنټه مونږ ته نه ده معلوم چې کله په 1 بجه، په 2 بجې، په 3 بجې د کله دا کار کوو. او دلته وګورئ په سنس کې، نو دا مونږ ته معلوم دي چې 1 o'clock، 2 o'clock، یا سنس عید، سنس کرسمس، هر څه شو ای سره به مونږ سنس لګو. بیا یسټرډے، نو دا مونږ ته معلومه ده چې د پرون نه، نو پرون نه یا سبا به دی دا کار کوي، یا پرون د دا کار کړو، نو سنس یسټرډے. یا سنس آی واز 10 years old، نو چې تاسو ته څوک وایي چې زه، لکه زما عمر دا دی چې زه 10 کالو نه زه دلته نه اوسېدم، نو دې سره به هم سنس لګي، دا مونږ ته نون ټایم دی. نو دا د سنس او د فارو د دې نه به هم خامخا تاسو ته څه ناڅه ایم سی کیوز یو یا دوه به ترې راځي چې کوم ځای سنس لګي، کوم ځای فار لګي. اوس د دې ټینس نیگیټیو سنټنسز ته راځو. نو نیگیټیو سنټنسز د دې لږ شانتي چینج دی. هغه چینج دا دی چې ناٹ په مونږ د دې هیلپینګ ورب په منځ کې لګو. لکه دلته هیلپینګ ورب دی هیز بین، نو راځي به هیز ناٹ بین یا هیو ناٹ بین. بس سمپل صرف دا یاد کړئ چې څنګه په پرفیکټ کې هیز ناٹ، نو دلته هم هیز ناٹ دی، نو هیز ناٹ بین، هیو ناٹ بین. صرف دا یادول دي په دې کې. لږ د دې نور ټینسونو نه په دې وجه مختلف دی چې دلته هیلپینګ ورب څه دی، هیز ناٹ بین یا هیو ناٹ بین په نیگیټیو کې. خجی سټرکچر به څنګه شي، نو هی شي اټ والا چې کوم ګروپ دی، نو هی هیز ناٹ بین او گوینګ فرست فارم اف دی ورب او آی ان جی، او بیا گوینګ ټو سکول، بیا سنس یا فار او ټایم، لکه سنس مارننګ یا فار 2 days یا فار 3 days. سیمیلرلی د آی وی یو د سره به سره شي هیو ناٹ بین او فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی. نو سمپل سنټنسز به څنګه شي، څنګه چې موږ وی I have been reading a novel since morning، دلته به څه شي I have not been reading a novel since morning. Similarly you have not been reading a novel since 2 o'clock. بیا we have not been reading a novel for 2 hours. اوس دلته for 2 hours راغی، تاسو ته پته چې موږ ولې for ولګو. He has not been reading a novel since evening. Ali has not reading a novel for 4 days. نو سمپلی څه وکړئ has not been یا have not been، دا یاد ساتئ. اوس لاست کې انټراګیټیو سنټنسز ته راځو. نو انټراګیټیو کې به تاسو دلته څه کوئ چې که نیګیټیو باندې پوه شوي یې، نو انټراګیټیو کې به هم څه مسله نه وي. ګوره دلته هیز بین یا هیو بین هیلپینګ ورب دی، نو هغه هیز او هیو به موږ د سبجیکټ نه مخکې ولګو او بین به د سبجیکټ نه پس ولګو. لکه هیز شي بین، هیز هی بین، have we been، نو داسې به تاسو لګوئ. has been یا have been به ډایرکټ نه لګوئ. نو انټراګیټیو سنټنسز صرف لږ په دې باندې نیګیټیو او انټراګیټیو په دې پرفیکټ کنټینیوس کې لږ شان مسله یي، خو پریکټس سره به ټیک شي. بیا نو جملې سټرکچر به څنګه وي، has او بیا به هیلپینګ ورب وي، بیا به been وي، بیا به فرست فارم اف د ورب with ing object sense of for، نور به اقی او ساین اف انټاروګیشن دا به نه هیروئ. نو هی شي اټ سنګولر ناون نه به مخکې هیز ولګو او پس به دې بین ولګو. سیمیلرلی هیو به د جملې په سټارټ کې مخکې ولګو، د هغې نه پس په آی وی یو دی شي، بیا به بین شي، بیا به فرست فارم اف د ورب شي، بیا به نور هغه شان جمله شي. نو سنټنسز ته موږ راځو، بیا به تاسو پوه شئ. have I been reading a novel since morning، نو ګوره موږ به اول وی I have been reading a novel since morning. نو دلته موږ څه کوو، هغه هیو مې ورته راواخیستو، د آی نه مو مخکې لګو، نو have I been reading a novel since morning. بیا have you been reading a novel since 2 o'clock. نو ګوره هغه have been، نو have مو ته مخکې راوستو. بیا به have we been reading a novel since for 2 hours. Has he been reading a novel since evening. Has Ali been reading a novel for 4 days. نو ګوره سمپلی مو څه وکړو، has been نه مو has راوستو، د جملې په سټارټ کې مو دا وکړو. نو تاسو لږ
پریزنٹ انډیفینټ باندې لږ ډیر پریکټس وکړئ چې په هغې پوه شئ ځکه چې د هغې رولز لږ چینج دي او د پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس په دې نیګیټیو او په انټراګیټیو لږ شان پریکټس وکړئ چې عادت شي چې په دې کې دا هیلپینګ ورب سمپلی موږ د سبجیکټ نه مخکې نه دی راوستی بلکې د سبجیکټ مو په منځ کې راوستی د هیلپینګ ورب یو پارټ سټارټ کې راغی یو په میډ کې راغی نو دا تاسو لږ یاد وساتئ د اردو پہچان دا دی چې د جملې په آخر کې به الف یہ تا تی تے دا راځي فار ایگزامپل احمد گیا هم گئے عظما نے کھانا کھایا خو اردو سره زمون په دې ټیسټ کې چې دی نو څه کار نشته دی زمون کار د انګلیش سره دی چې انګلیش کې به څنګه ټایپ سنټنسز راځي د دې اوکې نو مونږ راځو چې دې کې به هیلپینګ ورب څه یوز کیږي اور کم فارم اف ورب به دې کې یوز کیږي نو دې کې څنګه چې په پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې مونږ ویلیو چې په هغې کې سمپل سنټنسز کې هیلپینګ ورب نشته نو سیم کیس په پاسټ انډیفینټ ټینس کې دی چې دلته هم هیلپینګ ورب نشته نو دا تاسو پریزنٹ ځان ته را یاد کړئ هلته هیلپینګ ورب نو په پاسټ کې هم هیلپینګ ورب نشته پریزنٹ انډیفینټ ټینس اور پاسٹ انډیفینټ ټینس دا دوه داسې ټینسونه دي چې د هغې په سمپل سنټنسز کې مونږ سره هیلپینګ ورب نشته دی او په هغې کې فرست فارم اف د ورب یوز کېدو او دا پاسٹ انډیفینټ دی دې کې سیکنډ فارم اف د ورب یوز کیږي او دا واحد ټینس دی چې په دې کې مونږ سره سیکنډ فارم اف د ورب یوز کیږي نور ټینسونو کې یا تھرډ فارم یوز کیږي یا فرست فارم یوز کیږي خو پاسٹ انډیفینټ ټینس داسې یو ټینس دی چې په دې کې صرف سیکنډ فارم یوز کیږي اوکې مونږ جملو طرف ته راځو چونکې هیلپینګ ورب نشته سیکنډ فارم اف د ورب یوز کیږي نو د دې سنټنسز بالکل ایزی دي I went to school سیکنډ فارم ولګېدو go went gone نو مونږ دلته went ولګوو similarly we went to school they went to school you went to school he went to school she went to school Ali went to school or Ali and Ahmed went to school نو سمپل ټینس دی او دا سمپل سنټنسز چې دي چې نیګیټیو یا انټراګیټیو نه دي نو دا بالکل سمپل دي بس سیکنډ فارم اف د ورب تاسو یاد ساتئ او هیلپینګ ورب دلته نشته دی اوس مونږ نیګیټیو سنټنسز طرف ته راځو نو ګوره تاسو ځان ته پریزنټ انډیفینټ ټینس هغه نیګیټیو سنټنسز را یاد کړئ نو هلته به مونږه ډو ناٹ یا ډز ناٹ لګوو نو سیمیلر پیټرن کې به اوس مونږ پاسټ انډیفینټ کې هم ډیډ ناٹ لګوو هلته ډو یا ډز وو نو ډو سیکنډ فارم یې ډیډ دی نو دلته به ډیډ ناٹ لګوو بیا هلته ډو یا ډز چې مونږ لګوو نو د ورب به مو فرست فارم لګوو چونکې دلته دا ډیډ چې دی دا د ډو سیکنډ فارم دی نو تاسو ځان ته دا یاد وساتئ چې کله مونږه ډیډ دلته ولګوو ډیډ ناٹ نو بیا زموږ هغه اکچوال ورب چې کوم سیکنډ فارم و به مونږ چینج کړو فرست فارم اف د ورب ته سمپلی ګوره ډیډ ناٹ به تاسو ایډ کړئ د سبجیکټ نه پس او سیکنډ فارم اف د ورب به فرست فارم ته چینج کړئ لکه مونږ ویلیو هی وینټ ټو سکول نو دلته به څه شي هی ډیډ ناٹ گو ټو سکول سمپل بس هغه وینټ مو گو ته چینج کو نو تاسو صرف دلته دا خبره یاد ساتئ چې موږ په نیګیټیو سنټنسز کې ډیډ ناٹ ایډیشن به کوو د سبجیکټ نه پس او کوم چې اکچوال سیکنډ فارم اف د ورب موږ یوز کوو هغه به موږ فرست فارم اف د ورب ته چینج کو اوکې جی نو سنټنس سټرکچر به څنګه شي سبجیکټ به ولګوو پلس ډیډ ناٹ پلس فرست فارم اف د ورب پلس آبجیکټ نو سنټنسز موږ سره څنګه شي I did not go to school actual کې موږ سره سو I went to school نو چې بیا نیگیټیو ته موږ چینج کو نو I did not go to school went موږ go ته چینج کو ځکه چې موږ did not لګو similarly we did not go to school you did not go to school he did not go to school she did not go to school Ali did not go to school نو سمپل موږ did not مو ایډ کو او سیکنډ فارم اف د ورب چې هغه مو فرست فارم اف د ورب ته چینج کو اوکې جی موږ اوس انټراګیټیو سنټنسز طرف ته راځو نو که تاسو په نیګیټیو سنټنسز باندې پوه شوي یئ نو انټراګیټیو هم په هغې پیټرن باندې دي لکه هلته موږ ډیډ ناټ لګو نو هغې ځای هغه ډیډ به راوالو هیلپینګ ورب به راوالو او د جملې په سټارټ کې به یې ولګو نو د سبجیکټ نه مخکې به موږ ډیډ ولګو او نیګیټیو کې موږ څنګه ویلو چې ډیډ ناټ په لګو او فرست فارم اف د ورب به بیا یوز کیږي
نو سیمیلر پیټرن باندې به په انټراګیټیو کې هم موږ سره ډډ به ولګي د جملې په سٹارټ کې او بیا به هغه مین ورب چې دی هغې به موږ فرست فارم ولګو. اوکې او جملې په اخره کې به موږ ساين اف انټروګیشن ولګو. نو د انټراګیټیو سنټنسز کې به تاسو دې ته خیال کوئ چې اخره کې سوالیه نشان راشي. نو سمپل پیټرن به څنګه شي موږ د سنټنسز چې موږ به ډیټ سٹارټ کې ولګو هغې نه پس به بیا سبجیکټ شي بیا به فرست فارم اف د ورب شي بیا به آبجیکټ شي او بیا لاست کې به ساين اف انټروګیشن شي. اوکې جملې به څنګه موږ سره did I go to school, did we go to school, did you go to school, did he go to school, did she go to school, did Ali go to school. نو did مو د جملې په سٹارټ کې ولګو او بیا مو کم ورب چې وو د هغې مو فرست فارم ولګو. نو دا سمپل موږ سره انټراګیټیو سنټنسز وو او اخره کې موږ ساين اف انټروګیشن ولګو. اوس موږ پاست کنټینیوس ټینس طرف ته راځو. نو تاسو ځان ته پریزنٹ کنټینیوس ټینس را یاد کړئ هغې کې د اردو پہچان دا و چې د جملې په آخره کې به رها ہے رہی ہے رہے ہیں دا راتلو. دلته به چونکې پاست دی نو دلته به جملې په آخره کې رهاتا رهیتی رهتے دا راځي یعنی هغه ہے هغه چینج شو تا تی یا تے تا. اوکې جی الته موږ سره هیلپینګ ورب وو از آر ام. نو د از چې کوم پاست دی نو هغه واز دی او د آر چې کوم پاست دی نو هغه ور دی. نو دلته به هیلپینګ ورب زی واز اور ور. اوس واز به د چا سره راځي ور به د چا سره راځي. نو واز راځي د هی شي اټ سنګولر ناون او د آی سره هم راځي. نو دلته به تاسو یاد ساتئ چې د آی چې دی په پاست کنټینیوس کې به دا د دې هی شي اټ سنګولر ناون دې ګروپ ته به راوړي. صرف د پاست کنټینیوس ټینس کې تاسو له دا یادول دي چې د آی چې دی دا به د هی شي اټ سنګولر ناون ګروپ ته راشي یعنی د آی سره به واز راځي. بیا ور چې دی نو هغه به د وی یو دی او پلورل ناون سره راشي. اچھا جی ما تاسو ته ویلي چې کله هم تاسو کنټینیوس ورډ وینئ یعنی چې کله هم کنټینیوس ټینس دی مطلب پریزنٹ کنټینیوس present perfect continuous یا past continuous past perfect continuous similarly future continuous یا future perfect continuous. نو هلته به first form of the verb راځي with ing. نو بس دا خو سمپل خبر ده چې کوم ځای هم کنټینیوس راشي موږ به first form of the verb لګو او د هغې سره به ing لګو لکه go نو going eat نو eating. اوس sentences به دې څنګه نو I was eating an apple. I سره was راځي او eat first form of the verb of ing. نو I was eating an apple. He was eating an apple. She was eating an apple. Ali was eating an apple. You were eating an apple. We were eating an apple. They were eating an apple. Ali and Arsalan were eating an apple. چونکه Ali and Arsalan چې دی هغه پلورل ناون دی مطلب دوه نومونه دي دې سره به مونږ ور لګو. بس پاست کنټینیوس کې سمپل تاسو لګ دا آی طرف ته دا یاد ساتئ چې د آی سره به مونږ واز لګو. اوس مونږ نیگیټیو سنټنسز طرف ته راځو. نو سمپل دا چې ناٹ په تاسو د هیلپینګ ورب نه پس لګوئ په دې سنټنسز کې لکه یا واز ناٹ یا ور ناٹ دا به د سبجیکټ نه پس لګوئ. اوکې نو سټرکچر به څنګه شي چې کوم واز والا ګروپ ته هی شي اټ آی سنګولر ناون پلس واز ناٹ پلس فرست فارم اف دی ورب ود ing پلس آبجیکټ او کوم چې ور ناٹ والا ګروپ ته نو وی یو د پلورل ناون پلس ور ناٹ پلس فرست فارم اف دی ورب ود ing پلس آبجیکټ. سنټنسز به څنګه شي لکه I was not going to school. سمپل بس ناٹ مو لګو د واز نه پس د هیلپینګ ورب نه پس سره راځي صرف ناٹ راځي. I was not going to school. We were not going to school. He was not going to school. She was not going to school. Ali was not going to school. They were not going to school. You were not going to school. Ali and Arslan were not going to school. بس سمپل دا دی چې تاسو به د هیلپینګ ورب نه پس ناټ ولګوئ. اوس موږ انټراګیټیو سنټنسز طرف ته راځو. نو سمپل دی چې کوم موږ سره هیلپینګ وربز دي هغه به د سنټنس په سٹارټ کې راشي یا د سبجیکټ نه مخکې به راشي. نو دلته چونکې واز او ور چې دی هغه موږ سره هیلپینګ وربز دي نو هغه به د
سنټنس په سٹارټ کې راشي. بیا جی لاست کې د جملې په اینډ کې به موږ سره ساين آف انټاروګیشن راشي یعنی سوالیه نشان. نو دا به تاسو هر انټراګیټیو کې یاد ساتئ چې سوالیه نشان به ضرور د جملې په اخره کې. اوکې جملې سټرکچر به موږ سره څنګه شي چې واز به موږ ولګو او بیا چې د واز کم ګروپ دی لکه هی شي اټ آی سنګولر ناون هغه به ولګو بیا پلس فرست فارم اف دی ورب with ing بیا پلس آبجیکټ او بیا به ساين اف انټاروګیشن شي. سیمیلرلی ور سره به اول به موږ ور ولګو بیا به د ور نه پس چې کوم خپل ګروپ دی سبجیکټ والا وی یو د پلورل ناون ابو ولګو بیا به فرست فارم اف د ورب with ing به ولګو بیا به پلس آبجیکټ او بیا به ساين اف انټاروګیشن. نو جملې به موږ سره څنګه شي was I going to school sign of interrogation لکه مونږه سمپل سنټنسز داسې کړو چې I was going to school نو هغه was مونږ راوغستو هغه مو د سبجیکټ نه مخکې ولګو نو was I going to school. Similarly were we going to school, was he going to school, was she going to school, was Ali going to school, were they going to school. اوس موږ د پاست تھرد ټینس ته راځو یعنی پاست پرفیکٹ ټینس. د دې اردو پہچان دا دی چې جملې په آخره کې به چکاتا چکیتی یا چکیته داسې ټایپ به راځي. اچھا د پریزنٹ پرفیکٹ ټینس تاسو ځان ته رایاد کړئ نو هلته هیلپینګ ورب و هیز یا هیو دلته به یي هیډ. هیډ به د ټولو سره راځي د آی سره به هم راځي د وی سره به هم راځي د هی سره به هم راځي د شي سره به هم راځي. اچھا جی بیا ما تاسو ته وی چې دا تھرد ټینس دی د پاست او تاسو ته ما ویلیو چې هر یو تھرد ټینس چې یا کم ځای کې چې سمپل پرفیکٹ راشي نو الته به موږ سره تھرد فارم اف دی ورب لګي. نو دا تھرد ټینس دی د پاست نو دلته به تھرد فارم اف دی ورب لګي. نو دلته به تاسو دا یاد ساتئ چې په پاست پرفیکٹ ټینس کې به هیلپینګ ورب هیډ لګي او تھرد فارم اف دی ورب به موږ سره لګي. او په پریزنٹ پرفیکٹ کې موږ سره سو هیز وو او هیو وو هغه هیلپینګ وربز وو او موږ سره پاره کې هم تھرد فارم اف د ورب لګیدو. سنټنسز طرف ته راځو نو I had eaten an apple نو had مو لګو او eat at eaten تھرد فارم مو لګو. Similarly you had eaten an apple, we had eaten an apple, he had eaten an apple, she had eaten an apple, Ali had eaten an apple, they had eaten an apple, Ali and Kashif had eaten an apple. اوس موږ نیگیټیو سنټنسز طرف ته راځو نو نیگیټیو سنټنسز د دې سمپلی د هیډ نه پس په صرف مونږه ناٹ ولګو نو د سبجیکټ نه پس په مونږ سره هیډ ناٹ دلته راشي او تھرد فارم اف دی ورب خو چونکې دا پرفیکٹ ټینس دی نو تھرد فارم اف دی ورب به مونږ سره راځي دلته. اچھا جی سټرکچر به څنګه شي سبجیکٹ پلس هیډ ناٹ پلس تھرد فارم اف دی ورب پلس آبجیکٹ. نو جملې به موږ سره څنګه شي I had not gone to school, we had not gone to school, he had not gone to school, she had not gone to school, Ali had not gone to school, Ali and Arshad had not gone to school, they had not gone to school, you had not gone to school. نو پرفیکٹ ټنس چې دی دا هغه سمپل نیگیټیو انټراګیټیو درې وانه ډیر زیات ایزی دي ځکه چې تھرد فارم اف د ورب یوز کیږي او موږ سره هیډ چې دی هغه هیلپینګ ورب یوز کیږي. اوس موږ د دې انټراګیټیو سنټنسز طرف ته راځو نو کوم چې هیلپینګ ورب دی هغه به د جملې په سٹارټ کې راشي یعنی هیډ به موږ د جملې په سٹارټ کې ولګو او بیا د جملې په اینډ کې به موږ ساين اف انټاروګیشن ولګو. نو د جملې سټرکچر به موږ سره شي هیډ پلس سبجیکٹ پلس تھرد فارم اف دی ورب پلس آبجیکٹ اور بیا ساين اف انټاروګیشن. نو موږ سره به سنټنسز شي had I gone to school نو هغه I had gone to school نو had موږ د جملې په سٹارټ کې ولګو. had we gone to school, had Ali gone to school, had he gone to school, had she gone to school, had you gone to school, had they gone to school, had Ali and Amjad gone to school. نو سمپل هغه had موږ د جملې په سٹارټ کې ولګو. نو پاست پرفیکٹ ټنس چې دی بالکل ایزی دی هیلپینګ ورب هیډ موږ سره دلته یوز کیږي اور تھرد فارم اف د ورب یوز کیږي. اوس موږ لاست ټینس طرف ته راځو د پاست لاست ټینس چې کوم دی پاست پرفیکٹ کنټینیوس ټینس. نو د دې پہچان بدای د اردو چې موږ سره به د جملې په آخره کې رہا تھا
रही थी रहते دا برازي یا به تا رهاتا تی رهی تی ته رهته برازي خو چې کله موږ سره رهاتا رهیتی رهته راځي نو دې سره به وخت همي لکه وہ صبح سے گا رہا تھا वो सुबह से खेल रही थी نو د وخت سره رهاتا رهیتی رهته دا برازي اچھا جی اوس راځو چې هیلپینګ ورب به دې سي نو ما تاسو ته ویلو چې کله هم پرفیکټ ټینس کې کم هیلپینګ ورب وي هغه به موږ سره په پرفیکټ کنټینیوس کې هم وي لکه څنګه چې موږ پریزنت پرفیکټ کې هیز وو یا هیو وو نو په پریزنت پرفیکټ کنټینیوس کې موږ سره هیز بین یا هیو بین وو نو دلته پاست پرفیکټ کې هیډ وو نو دلته به هیډ بین شي یعنی پرفیکټ ټینس کې چې کم یي نو تاسو به د هغې سره بین ایډ کړئ نو په پرفیکټ کنټینیوس کې به هغه ایډ کړئ نو دلته به هیلپینګ ورب شي هیډ بین او چونکې دلته کنټینیوس ورډ راغی نو دلته به تاسو فرست فارم اف دی ورب ود آی ان جی لګوئ نو سمپل شو هیډ بین موږ سره هیلپینګ ورب راغی او مین ورب چې دی د هغې فرست فارم به لګو ود آی ان جی او بیا موږ ویلو چې موږ به ټایم د پاره سنس یا فار لګو ټایم معلومی سنس به لګو ټایم معلوم نه نو فار به لګو اوکې اوس سنټنسز طرف ته راځو I had been reading a novel since morning morning چونکې موږ ته معلوم دی چې سهارنی وخت دی نو since you had been reading a novel since 2 o'clock چونکې 2 o'clock هم معلوم دی نو موږ since لګو we had been reading a novel for 2 hours اوس دا کومو دوو غنټو نه موږ ناول وایو یا په کومو دوو غنټو کې موږ ناول وایو هغه موږ ته نامعلوم دي موږ فار لګو دلته he had been reading a novel since evening چونکې evening time موږ ته معلوم دی نو موږ since لګو similarly Ali had been reading a novel for 4 days نو دا 4 موږ ته معلوم نه دي چې د کومو څلور ورځو نه دی ناول ګوري نو دلته موږ فار لګو اوس سنس اور فار به موږ په کوم ځای کې لګو نو دا الریډي موږ په پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې ویلیو خو بیا دا غي ریویژن کو چې سنس اور فار به موږ کوم ځای لګو نو چې کله ټایم نامعلومي فار ایگزامپل 2 ایئرز دی 3 ایئرز دی 4 ایئرز دی یا سګنټي دی یو غنټه دو غنټو نه نو فار 2 اورز فار 3 اورز یا ویکس دی فار 4 ویکس فار 5 ویکس یا فار ا شارټ ټایم فار ا لانګ ټایم دې دپاره به موږ فار لګو یا فار مینی ایئرز فار فیو ایئرز نو دې دپاره به موږ فار لګو یعنی کې موږ ته ایگزیکټ ټایم معلوم نه وي او چې کله ایگزیکټ ټایم معلوم وي نو موږ به سنس لګو لکه سنس 1977 سنس 2007 سنس 2015 یا ایگزیکټ منت موږ ته معلومي ایگزیکټ ډے موږ ته معلومي لکه سنس مارچ یا ایگزیکټ ټایم موږ ته معلومي سنس 2 o'clock سنس 1 o'clock سنس 3 o'clock یا ایگزیکټ ټایم معلومي لکه ورځ موږ ته معلومي سنس عید سنس کرسمس یا سنس morning since yesterday since evening یا since I was 10 years old since she was 10 years old نو دا موږ ته معلوم ټایم دی دلته موږ سنس لګو اوس د دې ټینس موږ نیگیټیو سنټنسز طرف ته راځو نو تاسو وګورئ چې پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې موږ سره هیډ بین چې دی هغه هیلپینګ ورب یوز کیږي نو تاسو به هیډ بین دی نو موږ به د هیډ او د بین په منځ کې ناټ ولګو نو موږ سره به نیگیټیو هغه هیلپینګ ورب به جوړ شي نو تاسو به د سبجیکټ نه پس هیډ ناټ بین لګوئ نو نور ټینسز کې چې لکه موږ سره ډیډ ناټ دی واز ناټ دی یا هیډ ناټ دی دغه لګي خو په دې لاست ټینس کې چې کله موږ سره ورسره بین ایډ کیږي نو دا هغه هیډ او د بین د هغې په منځ کې به موږ ناټ لګو نو په ټولو پرفیکټ کنټینیوس کې تاسو به دا یاد ساتئ چې موږ به د دوو هیلپینګ وربس په منځ کې به ناټ لګو لکه هیډ ناټ بین او په پریزنټ کې موږ سره has not been او have not been نو په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې موږ سره had not been helping verb دی او دا به موږ د سبجیکټ نه پس لګو نو جملې سټرکچر موږ سره شي سبجیکټ پلس had not been پلس فرست فارم اف دی verb with ing پلس object او بیا به سنس اور فار او بیا به ټایم لګو نو موږ سره به سمپل سنټنسز څنګه شي I had not been reading a novel since morning You had not been reading a novel since 2 o'clock. We had not been reading a novel for 2 hours. He had not been reading a novel since evening. Ali had not been reading a novel for 4 days.
اوس مونږ انټراګیټیو سنټنسز طرف ته راځو. ښه جي، نو مونږ په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس انټراګیټیو سنټنسز کې هم ویلو چې مونږ به هغه هیز او هیو د جملې په سټارټ کې ولګو او بیا به سبجیکټ ولګو او بیا به ورپسې بین ولګو. یعنی کې څنګه چې په نیګیټیو کې ناٹ راغلی او د هیډ او د بین په منځ کې، نو اوس په دلته د هیډ او د بین په منځ کې به سبجیکټ راشي. نو مونږ به څه ولګو چې هیډ به د سبجیکټ په سټارټ کې ولګو او بین به د سبجیکټ نه پس ولګو. نو سبجیکټ نه مخکې به هیډ شي او بین به د سبجیکټ نه پس شي. نو سټرکچر او بیا به مونږه اینډ کې ساين اف انټاروګیشن ولګو. نو سټرکچر به مونږ سره شي هیډ plus subject plus been plus first form of the verb with ing plus object plus since or for plus time or بیا به sign of interrogation. نو sentences به څنګه شي had I been reading a novel since morning. Had you been reading a novel since 2 o'clock. Had we been reading a novel for 2 hours. Had he been reading a novel since evening. Had Ali been reading a novel for 4 days. نو تاسو had او been ته وګورئ، یعنی سبجیکټ د دې دوه هیلپینګ وربس په مینس کې راغی. د دې اردو پہچان دا دی چې د جملې په آخر کې به گا گے یا گی راځي. لکه فار ایگزامپل احمد پشاور جائے گا، عظما کانا کھائے گی، میں خط لکھوں گا. اوکے، انګلیش کې به څنګه پہچانی د دې چې د دې هیلپینګ ورب چې هغه به شل یا ویل وي. اوس شل چې دی هغه به صرف د آی او د وی سره راځي، او ویل چې دی باقی پاتې شي هی شي اټ دی یو سنګولر او پلورل ناون دې سره به ویل راځي. اور دې کې به فرست فارم اف دی ورب راځي. په ټول ټینسز کې پریزنٹ انډیفینټ، فیوچر انډیفینټ، پاسٹ انډیفینټ دا د یو بل نه مختلف دي. نور کنټینیوس، پرفیکٹ او پرفیکٹ کنټینیوس دا ټول یو بل سره ریلیټډ دي، یو شانتي دي. خو پریزنٹ انډیفینټ، پاسٹ انډیفینټ او فیوچر انډیفینټ چې دي دا درې واړه یو بل نه مختلف دي. اوکې، نو دې کې به فرست فارم اف دی ورب راځي، سمپل فرست فارم اف دی ورب. نو د دې سنټنسز به څنګه آی شل گو ټو سکول، ځکه چې آی سره به شل راځي. سیملرلی وی شل گو ټو سکول، they will go to school, you will go to school, he will go to school, she will go to school, Ali will go to school, Ali and Ahmed will go to school. نو will or shall چې سمپل راشي د دې مطلب دا دی چې دا فیوچر انډیفینټ ټینس دی. د دې نیگیټیو سنټنسز ډیر زیات ایزی دي. د شل یا د ویل نه پس په تاسو ناٹ ولګوئ، نو شل ناٹ یا ویل ناٹ په د سبجیکټ نه پس راشي. اوکې، د سنټنس سټرکچر به څنګه اول به سبجیکټ راشي، بیا به شل ناٹ یا ویل ناٹ به راشي، او بیا به فرست فارم اف د ورب راشي او بیا به آبجیکټ راشي. نو سنټنسز به سمپل څنګه آی شل ناٹ گو ټو سکول، وی شل ناٹ گو ټو سکول، یو ویل ناٹ گو ټو سکول، he will not go to school, she will not go to school, Ali will not go to school. سمپل د شل یا د ویل نه پس په مونږ ناٹ ولګو. په انټراګیټیو سنټنسز کې به مونږ څه وکړو چې شل یا ویل به د سنټنس په سټارټ کې ولګو او ساين اف انټاروګیشن به د سنټنس په اینډ کې ولګو. نو د جملې سټرکچر به داسې شي چې شل یا ویل، بیا به د هغې نه پس سبجیکټ راشي، بیا به فرست فارم اف ورب راشي او بیا به آبجیکټ راشي او بیا به ساين اف انټاروګیشن راشي. فار ایگزامپل سنټنسز به دې څنګه شل آی گو ټو سکول اور بیا به ساين اف انټاروګیشن. سمپل موږ سره سنټنس و آی شل گو ټو سکول، نو شل د آی نه مخکې راغی. سیملرلی شل وی گو ټو سکول، ویل یو گو ټو سکول، ویل هی گو ټو سکول، ویل شی گو ټو سکول اور ویل علی گو ټو سکول. نو سمپل ویل یا شل مونږ راواغستو، هغه مو د سنټنس په سټارټ کې ولګو یا مو هغه د سبجیکټ نه مخکې ولګو. اوکې، اوس مونږ کنټینیوس ټینس ته راځو. نو مونږ پریزنٹ کنټینیوس کړو، د هغې پہچانو رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں. بیا مو پاسٹ کنټینیوس کړو، نو هغې پہچانو رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے. اوس فیوچر کنټینیوس کې به رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے. لکه علی کانا کا رہا ہوگا، عظما کانا پکا رہی ہوگی. نو دا مونږ سره د اردو پہچان شو د دې. اوکې، څنګه چې مونږ په پریزنٹ کنټینیوس کې از، آر، ایم چې دی هغه هیلپینګ وربز وو، په پاسٹ کې واز ور وو، دې کې به ویل بی اور شل بی وي.
اوس مونږ په فیوچر انډیفینټ کې وی چې شل چې دی هغه د آی وی سره یوز کېدو نو سیمیلرلی شل بی به هم د آی او د وی سره یوز کېږي او ویل بی به د باقی ټول پروناونس او یا د سنګولر او پلورل ناون سره به یوز کېږي. اوکې بیا ما تاسو ته ویلي چې کله هم کنټینیوس لفظ راشي هلته به فرست فارم اف د ورب وي ود آی ان جي نو دلته به هم فرست فارم اف د ورب ود آی ان جي به راشي. نو جملې به فار ایگزامپل مونږ سنټنسز جوړو نو هغه به داسې چې I shall be eating an apple I سره shall be راغی او first form of the verb راغی او ing راغی. Similarly he will be eating an apple she will be eating an apple Ali will be eating an apple you will be eating an apple we shall be eating an apple ځکه چې we سره به shall راځي. Similarly they will be eating an apple Ali and Arslan will be eating an apple. نو simple بس shall be or will be براشي or first form of the verb with ing براشي په دې ټینس کې. په نیگیټیو سنټنسز کې به تاسو لږ ګورئ چې دی کوم چې هیلپینګ ورب دی نو هغه دوه ورډز دي شل بی او ویل بی دی نو تاسو به ناٹ د دې په مینځ کې لګوئ ویل ناٹ بی یا شل ناٹ بی څنګه چې به مونږه په پرفیکټ کنټینیوس پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس یا پاست پرفیکټ کنټینیوس کې به مونږ لګوو چې هیز ناٹ بین یا هیو ناٹ بین یا هیډ ناٹ بین نو سیمیلرلی دلته هم دی چې ویل ناٹ بی یا شل ناٹ بی هغه ناٹ مونږ د دې کله چې هم دوه هیلپینګ وربز وي دوه ورډز والا هیلپینګ ورب وي نو ناٹ په تاسو د دوی په مینځ کې لګوئ. اوکې جی نو مونږ سره ویل ناٹ بی شل ناٹ بی نو شل ناٹ بی به د آی او د وی سره راشي او باقي ټولو سره به ویل ناٹ بی راشي. نو جملې سټرکچر به داسې شي چې اول به سبجیکټ ولګوئ بیا به ویل ناٹ بی یا شل ناٹ بی به ولګوئ بیا به فرست فارم اف د ورب ود ان جی ولګوئ بیا به آبجیکټ ولګوئ. اوکې نو سنټنسز به مونږ جوړو نو هغه به شي I shall not be going to school we shall not be going to school he will not be going to school she will not be going to school Ali will not be going to school they will not be going to school you will not be going to school Ali and Arslan will not be going to school. نو بس تاسو صرف دا یاد ساتئ چې ناٹ په د شل او د بی یا د ویل او د بی په مینځ کې به لګي. سیمیلر پیټرن کې انټراګیټیو سنټنسز کې به هم دی چې مونږ به شل او ویل به راوالو ابه د جملې په سټارټ کې ولګو بیا به سبجیکټ ولګو او بیا به بی ولګو لکه څنګه چې مونږ په نیگیټیو کې ویل ناٹ بی یا شل ناٹ بی مو لګو نو دغه شان به دلته سبجیکټ د ویل بی یا د شل بی په مینځ کې راشي لکه ویل هی بی ویل شی بی شل آی بی نو دا سبجیکټ په د ویل او د بی یا د شل او د بی په مینځ کې به راشي او بیا به د جملې په اینډ کې به ساين اف انټروګیشن راشي. نو د جملې سټرکچر به دا شي چې ویل یا شل به تاسو لګوئ بیا به سبجیکټ ولګوئ بیا به بی ولګوئ بیا به فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی راشي او بیا به آبجیکټ راشي او بیا به ساين اف انټروګیشن راشي. اوکې سنټنسز به داسې شي چې شل آی بی ګوینګ ټو سکول مونږ سره سمپل و I shall be going to school نو دا به شي shall I be going to school shall we be going to school will he be going to school will she be going to school will Ali be going to school or will they be going to school. اوس مونږ فیوچر پرفیکٹ ټینس طرف ته راځو نو د فیوچر پرفیکٹ ټینس پہچان دا دی چې جملې په آخر کې به چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے دا به راځي لکه فار ایگزامپل عظما کانا کا چکی ہوگی हम स्कूल जा चुके होंगे. تاسو پاست پرفیکٹ ځان ته را یاد کړئ او پریزنٹ پرفیکٹ ځان ته یاد کړئ نو پریزنٹ پرفیکٹ کی پہچان وہ چکا ہے چکی ہے چکے ہیں اور پاست پرفیکٹ کې وہ چکا تھا چکی تھی چکے تھے نو دې کې چکا ہوگا چکی ہوگی او چکے هونګي دا به. اوکې انګلیش طرف ته راځو نو دلته به هیلپینګ ورب چې هغه به شل هیو اور ویل هیو شل هیو به د آی او د وی سره راځي او ویل هیو به د باقی پاتې چې کم پاتې شو د هغو سره به راځي. نو بس ټولو فیوچر کې وګورئ نو دا شل او ویل په ټولو کې را روان دی لکه فیوچر انډیفینټ کې صرف شل او ویلو بیا په کنټینیوس کې شل بی او ویل بی بیا په پرفیکټ کې شل هیو او ویل هیو دی. اوکې نو چې تاسو یو یاد کړئ نو باقی آسان دي لکه آی او وی سره شل راځي نورو ټولو سره ویل راځي.
اوکے اور پرفیکٹ ټینس دی پرفیکٹ تھرد ټینس نو په تھرد ټینس کې مونږ سره third form of the verb use کیږي نو simple perfect کې مونږ سره third form of the verb use کیږي present perfect کې هم first form third form of the verb हो past perfect کې هم third form of the verb हो اور future perfect کې هم مونږ سره third form of the verb دی اوکے جی نو sentences طرف ته راځو I shall have eaten an apple you will have eaten an apple we shall have eaten an apple د I او د we سره به shall have راځي باقی نور ټول سره به will have لګوي او third form of the verb به لګوي he will have eaten an apple she will have eaten an apple Ali will have eaten an apple they will have eaten an apple Ali and Kashif will have eaten an apple اوس د دې نیگیټیو سنټنسز طرف ته راځو نو ګورئ تاسو ته ما ویلو چې کله هیلپینګ ورب په دوه ورډز باندې مشتمل نو تاسو به ناٹ د هغې په منځ کې لګوئ نو دلته به موږ سره will not have یا shall not have به راځي نو سبجیکټ نه پس به تاسو will not have یا shall not have لګوئ نو جملې سټرکچر به شي سبجیکټ به ولګوئ بیا پلس will not have یا shall not have بیا third form of the verb اور بیا object نو جملې به شي I shall not have gone to school we shall not have gone to school he will not have gone to school she will not have gone to school Ali will not have gone to school Ali and Arshad will not have gone to school نو simple هغه not مونږ د will او د have یا د shall او د have په منځ کې مو ولګو similar pattern کې به interrogative sentences هم مونږ لګو لکه shall یا will به مونږ راوالو او به د جملې په سٹارټ کې ولګو بیا به سبجیکټ ولګو او د سبجیکټ نه پس به مونږ have ولګو لکه او بیا به اخره کې sign of interrogation ولګو نو د جملې سټرکچر به څنګه شي چې shall یا will به مونږ ولګو بیا به سبجیکټ ولګو بیا به have ولګو بیا به third form of the verb ولګي بیا به object ولګي او بیا به sign of interrogation نو سمپل هغه سبجیکټ چې دی هغه مونږ د shall او د will او د have په منځ کې ولګو لکه will have دی نو will Ali have shall Ali have اوکې اوس مونږ سنټنسز طرف ته راځو نو shall I have gone to school تاسو ګورئ چې I مونږ د shall او د have په منځ کې راوستو shall we have gone to school will Ali have gone to school will he have gone to school will she have gone to school will you have gone to school will they have gone to school will Ali and Amjad have gone to school نو سمپل فیوچر پرفیکٹ ټینس کې به third form of the verb راځي shall have یا will have به راځي مونږ سره اوس مونږ آخري ټینس طرف ته راځو فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس د دې د اردو پہچان دا دی چې د جملې په آخر کې به تا رہا ہوگا تی رہی ہوگی تے رہے ہوں گے دا به راځي یا به د وخت سره رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے دا به راځي لکه وہ صبح سے کھیل رہا ہوگا عظما 4 घंटों से पढ़ रही होगी نو دای د اردو پہچان شو اوکې انګلیش طرف ته راځو نو هیلپینګ ورب به د دې لکه اول تاسو ځان ته فیوچر پرفیکټ والا هیلپینګ ورب را یاد کړئ نو الته شل هیو او ویل هیو نو دلته ورسره صرف د بین ایډیشن وکړو نو شل هیو بین اور ویل هیو بین اوس شل هیو بین به د آی او د وی سره راځي او ویل هیو بین به د نور پروناون سره او د سنگولر اور پلورل ناون سره به راځي اوکې دلته کنټینیوس ورډ راغی نو دلته به فرست فارم اف د ورب راځي with ing دا خو تاسو ته به یاد شوي اوکې اوس سنټنسز طرف ته راځو I shall have been reading a novel since morning نو shall have been د I سره راغی you will have been reading a novel since 2 o'clock we shall have been reading a novel for 2 hours he will have been reading a novel since evening Ali will have been reading a novel for 4 days اوکې سنټنسز کې مونږ سزه کې سنس یوز کو سزه کې مو فار یوز کو نو په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې هم دا مونږ کړو بیا مو په پاست کې هم وکړو چې سنس کله وخت معلوم یې مونږ به لګو او فار چې کله ټایم معلوم نه وي لکه فار ګوره ټایم مونږ سره 2 years دی 1 hour دی 2 hours دی 4 weeks دی شارټ ټایم دی لانګ ټایم دی few years دی many years دی ایگزیکٹ ټایم معلوم نه دی نو مونږ به فار لګو او سنس چې کله مونږ ته ایگزیکٹ ټایم معلومي لکه
1977 2007 March April June the month num یا the day num شي یا 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock یا یو exact function لکه Christmas یا yesterday day before yesterday یا I was 10 years old I was 15 years old she was 10 years old نو دې سره به سنس راځي مطلب چې exact time مونږ سره معلومي نو مونږ به سنس لګو په نیگیټیو سنټنسز کې به مونږ څه کوو چې د شل نه پس په ناټ ولګو یا د ویل نه پس په ناټ ولګو نو شل ناٹ هیو بین یا ویل ناٹ هیو بین به مونږ سره راځي اوس شل ناٹ هیو بین به د آی د وی سره راځي او ویل ناٹ هیو بین به د باقی چې نور کم دي د هغې سره به راځي جملې سټرکچر به داسې شي چې اول به مونږ سبجیکټ ولګو بیا به ویل ناٹ هیو بین یا شل ناٹ هیو بین به ولګو بیا به فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی ولګو بیا به آبجیکټ ولګو بیا به سنس یا فار به ولګو بیا به ټایم ولګو نو که ټایم معلومي سنس او که ټایم ایگزیکټ معلوم نه نو فار به وي نو سنټنسز به څنګه شي چې I shall not have been reading a novel since morning you will not have been reading a novel since 2 o'clock we shall not have been reading a novel for 2 hours he will not have been reading a novel since evening Ali will not have been reading a novel for 4 days اوس مونږ انټراګیټیو سنټنسز طرف ته راځو نو انټراګیټیو سنټنسز کې به مونږ شل یا ویل د جملې په سټارټ کې ولګو بیا به سبجیکټ ولګو بیا به هیو بین ولګو مینس هغه سبجیکټ په د شل او د هیو بین په مینس کې راشي شل به ولګو یا به ویل ولګو بیا به سبجیکټ او بیا به هیو بین شي نو د او بیا به لاست کې مونږ ساين اف انټاروګیشن د جملې په لاست کې به ساين اف انټاروګیشن شي نو جملې سټرکچر مونږ سره شي چې شل یا ویل به ولګو بیا به سبجیکټ شي بیا به هیو بین شي بیا به فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی شي بیا به آبجیکټ شي بیا به سنس یا فار شي بیا به ټایم شي او بیا به ساين اف انټاروګیشن شي نو سنټنسز به مونږ سره څنګه وي چې شل آی هیو بین reading a novel since morning will you have been reading a novel since 2 o'clock shall we have been reading a novel for 2 hours will he have been reading a novel since evening will Ali have been reading a novel for 4 days نو د جملې په اند کې دا ساين اف انټاروګیشن دې ته خیال کوئ اسې نه چې س ام سی کیوز راشي او په دې کې آپشن ډي کریکټ درکړي آپشن ا او ډي کریکټ دي او په ا کې ساين اف انټاروګیشن نه په ډي کې ساين اف انټاروګیشن ني نو تاسو به دې ته خیال کوئ چې هلته به آپشن ډي ټیکي اوس موږ ام سی کیوز طرف ته راځو فار ایگزامپل تاسو دې کوېسچن ته وګورئ Ali is dash on the blackboard or option موږ سره دی writes writing written or wrote نو تاسو اوس وګورئ چې Ali is نو اس په کوم ځای کې یوز کیږي تاسو کنټینیوس ځان ته رایاد کړئ Ali is نو کنټینیوس کې بیا څه راځي اس خو هیلپینګ ورب دی خو ورب کم فارم راځي څه ورسره راځي نو کنټینیوس کې فرست فارم اف د ورب راځي with ing دلته تاسو اوس with ing والا وګورئ نو رایټس نه دی سی کې وګورئ ریټن تھرډ فارم دی دام نه دی ډي روټ هم نه دی نو آپشن بی ته وګورئ رایټ نو رایټینګ نو Ali is writing on the blackboard option B is correct دې کوېسچن کې وایي چې شي هیز ډیش د میل نو اوس هیز یا هیو دا په پرفیکټ ټینس کې راځي آپشن زموږ راکړي ایټس ایټینګ ایټن اور ایټ او په پرفیکټ موږ سره تھرډ ټینس دی او په پرفیکټ کې موږ سره تھرډ فارم اف دی ورب راځي دلته به تاسو تھرډ فارم اف د ورب وګورئ نو تاسو آپشن سی ته وګورئ شي هیز ایټن د میل آپشن سی از کریکټ دې کوېسچن کې وایي چې اٹ ډیش ریننګ سینس مارننګ نو ګوره اٹ ډیش ریننګ آپشن یې راکړي از واز هیز بین ګوره که دا اوس سمپل و چې اٹ ډیش ریننګ نو دلته به راتلو اٹ از ریننګ کنټینیوس ټینس په اوس ورسره ایډیشن شوی د ټایم د سینس مارننګ نو دا موږ سره راغی پرفیکټ کنټینیوس نو چې سمپلی نو هغه بیا اٹ از ریننګ ټیک دی خو چې کله پرفیکټ کنټینیوس شي نو بیا تاسو ته پته چې پرفیکټ کنټینیوس کې موږ سره هیز بین یا هیو بین راځي او اټ سره چې دی نو هیز بین راځي نو دلته موږ سره آپشن ډي کریکټ دی دې کوېسچن کې وایي مجیب ډیش رایټ هیز هوم ورک نو ګوره دا اوس موږ سره رایټ فرست فارم دی اول آپشنز ګورو از ناٹ ډو ناٹ ډز ناٹ هیز ناٹ بین
نو مونږ چې دا څلور ټینسز وکړو نو په دې کې دا فرست فارم چې دی نو دا سمپل فرست فارم دا صرف انډیفینټ سره راځي ګوره کنټینیوس کې فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی راځي پرفیکٹ کې تھرڈ فارم اف د ورب راځي او پرفیکٹ کنټینیوس کې فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی راځي نو پاتې شو موږ سره پریزنٹ انډیفینټ ټینس نو پریزنٹ انډیفینټ کې فرست فارم اف د ورب راځي اوس دا موږ سره نیگیټیو سنټنس دی نو ګوره فرست فارم اف د ورب راځي په پریزنٹ انډیفینټ کې ډو ناٹ یا ډز ناٹ راځي خو د هی شیټ او سنگولر ناون دا سنگولر ناون دی دې سره به ډز ناٹ راځي نو موږ سره آپشن سی کریکٹ دی مجیب ډز ناٹ رائټ هیز ہوم ورک دې کوېسچن کې وایي چې ډیش یو ریټن یور ہوم ورک نو تاسو وګورئ ریټن ته وګورئ ریټن تھرډ فارم اف دی ورب دی او تاسو ځان ته رایاد کړئ چې موږ کوم ټینسونه وکړو په هغې کې تھرډ ورب چې دی نو هغه هغې کې تھرډ فارم موږ یوز کوو نو هغه دی پریزنټ پرفیکټ ټینس نو په پریزنٹ پرفیکٹ ټینس کې چې موږ سره هیلپینګ ورب دی نو هغه هیز یا هیو دی اوس هیز د هی شي اټ سنګولر ناون سره راځي او کوم چې هیو دی هغه د آی وی یو دی سره راځي نو دلته یو دی نو دلته به موږ څه ولګو هیو یو ریټن یور ہوم ورک دا انټراګیټیو سنټنس دی نو آخره کې موږ سره ساین اپ انټاروګیشن راغلی نو دلته آپشن بی کریکټ دی هیو یو ریټن یور ہوم ورک دې کوېسچن کې وایي مجیب ډیډ ناٹ ډیش his homework option A completed option B complete option C completing option D finished نو مجیب ډیډ ناٹ نو ډیډ ناٹ تاسو ته پته چې دا موږ سره په پاست انډیفینټ ټینس کې راځي نو پاست انډیفینټ ټینس کې موږ سره نیگیټیو سنټنسز کې چې ډیډ ناٹ به موږ لګو د هغې نه پس به موږ فرست فارم اف دی ورب لګو اصل کې سمپل سنټنسز کې موږ سیکنډ فارم لګو خو نیگیټیو انټراګیټیو کې بیا موږ چې ډیډ ایډیشن وکړو نو بیا به موږ فرست فارم اف د ورب لګو نو دلته به موږ سره آپشن بی کریکټ فرست فارم یوز شوی دلته کمپلیټ کمپلیټډ سیکنډ فارم دی یا تھرډ فارم دی کمپلیټنګ چې دی نو فرست فارم ود آی ان جی دی سیملرلی فنشډ هم سیکنډ یا تھرډ فارم دی نو دلته موږ سره آپشن بی کریکټ دی کمپلیټ which is first form of the verb دې کوېسچن کې وایي ډیش Ali write the essay options دي did has been or are نو اوس تاسو وګورئ دلته Ali write the essay نو دا یا خو موږ سره فرست فارم اف د ورب یا په پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې راځي او یا په پاست انډیفینټ ټینس کې راځي نو دلته یا موږ سره ډس پکار دی او یا ډیډ پکار دی نو آپشنز کې تاسو وګورئ موږ سره ډیډ شته خو ډز نشته نو ډیډ موږ سره دلته ټیک آنسر دی has چې دی نو هغه موږ په پریزنٹ پرفیکټ کې لګو has been په پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس کې لګو او are چې دی دا موږ په پریزنٹ کنټینیوس کې لګو نو دلته موږ سره did ټیک راځي did Ali write the essay option A is correct was dash on the blackboard option کې دی writes writing written wrote نو تاسو ته پته ده چې واز یا ور دا په پاست کنټینیوس ټینس کې راځي نو کنټینیوس ټینس دی نو فرست فارم اف د ورب ود آی ان جی به موږ سره راځي د ورب فرست فارم به اور آی ان جی به سره ایډ کیږي نو دلته موږ سره آپشن چې دی آپشن بی کریکټ دی ساجد واز رائټینګ آن دی بلیک بورډ دې کوېسچن کې وایي وی هیډ ډیش د میل اور آپشن دی ایټس ایټینګ ایټن ایٹ نو ګورئ هیډ چې دی هغه په پاست پرفیکټ ټینس کې یوز کیږي چونکې تھرډ ټینس دی پاست پرفیکټ نو تھرډ فارم اف د ورب به یوز کیږي نو وی هیډ ایټن د میل آپشن سی از کریکټ دې کوېسچن کې وایي اٹ ډیش ریننګ فار 4 hours نو اوس تاسو وګورئ چې دې کې ټایم هم راکړی دی اور آپشن دی واز ور had been نو ټایم تاسو که ځان ته رایاد کړئ فار 4 hours since morning دا موږ سره په پرفیکټ کنټینیوس کې یوز کیږي نو دلته اوس موږ سره موږ به ګورو چې آیا دې کې کم یو پرفیکټ کنټینیوس دی نو واز نه راځي ور نه راځي هیډ نه راځي نو دلته آپشن ډي ټیک دی هیډ بین که چېرې دلته هیز بین راکړی نو هغه به هم ټیک و هغه به بیا موږ سره پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس و او دا موږ سره دلته پاست پرفیکټ کنټینیوس دی نو هیډ بین آپشن ډي موږ سره کریکټ دی دې کوېسچن کې وایي چې علي ویل ډیش می ا پین نو وګورئ دا اوس ویل
چې دی نو دا مونږ سره په فیوچر انډیفینټ ټینس کې راځي. نو چې فیوچر انډیفینټ تاسو ځان ته رایاد کړئ نو هلته ویل یا شل دا هیلپینګ ورب وي او فرست فارم اف د ورب سمپل یوز کیږي. نو تاسو به په آپشنز کې فرست فارم اف د ورب وګورئ. نو آپشن ا چې دی نو ګیوز دی نو فرست فارم اف د ورب دی خو ایس یې ورسره ایډ کړی نو دا مونږ سره په پریزنټ انډیفینټ کې راځي. آپشن بی ته وګورئ ګیو دی جی آی وی ای فرست فارم اف د ورب دی نو دلته آپشن بی کریکټ راځي. سی او ډي چې دی نو دا سیکنډ او تھرډ فارم دی نو آپشن بی مونږ سره کریکټ دی. علی ویل ګیو می ا پن. په دې کوېسچن کې وایي چې وی شل هاو ډیش د میل نو شل هاو چې دی دا مونږ سره په فیوچر پرفیکټ ټینس کې راځي او په فیوچر پرفیکټ ټینس کې مونږ سره تھرډ فارم اف د ورب راځي. نو په آپشنز کې به تاسو تھرډ فارم چوز کوئ. نو آپشن سی ته وګورئ ایټن دا تھرډ فارم دی نو وی شل هاو ایټن د میل. آپشن سی از کریکټ. دې کوېسچن کې وایي چې اټ ډیش ریننګ فار 4 hours نو ګوره ریننګ آی ان جی راغی او بیا فار راغی 4 hours ټایم راغی نو دا مونږ سره پرفیکټ کنټینیوس دی. خو آپشن چې تاسو وګورئ نو ټولې ویل والا کړي اټ مینس چې دا فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. نو تاسو فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ځان ته رایاد کړئ هلته ویل هیو بین یا شل هیو بین دا هیلپینګ ورب وي. نو تاسو وګورئ د اټ سره به ویل هیو بین راځي نو آپشن ډي ته وګورئ نو اټ ویل هیو بین ریننګ فار 4 hours. آپشن ډي از کریکټ. دې کوېسچن ته وګورئ مجیب ویل ناٹ ډیش هیز هوم ورک نو ویل چې دی نو دا مونږ سره په فیوچر انډیفینټ کې راځي. نو فیوچر انډیفینټ کې مونږ سره فرست فارم اف د ورب راځي. نو په دې آپشنز کې به تاسو فرست فارم اف د ورب چوز کوئ. نو آپشن بی ته وګورئ مجیب ویل ناٹ کمپلیټ هیز هوم ورک. آپشن بی از کریکټ. دې کوېسچن ته وګورئ ډیش علي هیو ریټن د ایسے نو دا اوس مونږ سره فیوچر پرفیکټ ټینس دی ځکه چې ریټن راغلی او هیو راغلی نو علي چې دی نو علي مونږ سره سنګولر ناون دی نو دې کې به مونږ سره سنګولر ناون کې مونږ سره ویل راځي. نو ویل علي هیو ریټن د ایسے نو آپشن ا از کریکټ. دې کوېسچن کې وایي چې ډیش پلیینګ سینس 2 o'clock نو دا اوس مونږ سره پرفیکټ کنټینیوس دی خو چې آپشنز تاسو وګورئ نو ویل او شل ټولو کې راغلي اټ مینس چې دا فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. نو په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس کې او بیا ساین اف انټروګیشن هم راکړی نو فیوچر پرفیکټ کنټینیوس کې مونږ سره صحیح چې ویل سبجیکټ هیو بین یا شل سبجیکټ هیو بین داسې راځي مونږ سره چې کله انټراګیټیو سنټینس دي. نو آپشن ا ته وګورئ ویل هیو یو بین نه دا نه دی ټیک شل یو هیو بین نو دا خو ټیک دی خو د یو سره شل نه راځي بلکې ویل راځي. نو آپشن سی ته وګورئ ویل هیو یو بین دا هم نه دی ټیک. آپشن ډي ته وګورئ ویل یو هیو بین نو آپشن ډي دلته موږ سره کریکټ دی. ویل بیا سبجیکټ بیا هیو بین نو ویل یو هیو بین پلیینګ سینس 2 o'clock. آپشن ډي از کریکټ. دې کوېسچن کې وایي منیر ډیش سټډینګ فار 3 hours نو سټډینګ فار 3 hours اټ مینس چې دا پرفیکټ کنټینیوس دی او بیا تاسو آپشنز وګورئ نو ټول ویل والا دي نو اټ مینس چې دا سنټینس چې دی فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس والا ده. اوکې اوس منیر سره به ویل هیو بین راځي ځکه چې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس دی نو ویل هیو بین به راځي خو تاسو لاندې وګورئ نو که ویل هیو بین نو هغه چوز کوي خو ټولو کې ناٹ دی نو بیا به موږ سره ویل ناٹ هیو بین پکار دی. نو آپشن سی تاسو وګورئ ویل ناٹ هیو بین سټډینګ فار 3 hours نو دلته آپشن سی کریکټ دی.